رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وسكتابنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. محترم طالبان ورونو تاسو ته تفصیلا خبرې ابتدایي غوله کې شوی وي. نن زه بقاعده سبق شروع کوم او دا غینه مخکې یو اهم خبره تاسو ته دا کوم چې خپل نیتونه صحیح کړئ. کوم ملګری تر اوسه پورې نیت به ان شاء الله د ټولو صحیح وي، درست وي، برابر وي، ځکه تاسو علما یې راغلي ماشاء الله. تاسو ټولو درجو کې دغه ویل هر درجه کې درته تفصیل اوله کې اساتذه کرامو کړی دی چې محدثینو اکثر محدثینو د خپل کتابونو شروع د انما الاعمال بالنیات دغه حدیث نه کړی دی. هغه کې مقصد هم دی طالب ته وایي چې خپل نیت صحیح کړه. مونږ تاسو دلته راغلی یو چې زمونږ نیت دلته دا نه وي چې زه مناظر شمه، فن مناظره زه زده کړم او زه بیا کلی تلاړ شم، خلک به چې دا پکې مناظر دی، دا لوی مولا دی، دا قابل دی، د سره څوک خبره نشي کولی، د سره څوک بحث نشي کولی. که دا نیت دی یو چا یقینا دا د تباهۍ نیت دی او دا د بربادۍ نیت دی. دنیا کې هم دغسې انسان ته شهرت الله نه ورکوي، آخرت خو هم تباه دی. خو دنیا هم ګوره څومره چې پرواز اوچت وي که نه هغومره بیا تباهي هم خطرناکه وي. تاسو کتلی وي دا جاز دی. د دې ځای نه که ته په ګاډي کې کېناستې کراچۍ ته به ته په 24 ګنټو کې رسېږي، لیکن که ته په جاز کې کېناستې د دې ځای نه په 2.5 ګنټو کې ته کراچۍ ته ورسې. پرواز تیز دی، چې څومره ګوره پرواز تیز دی هغومره حادثه هم خطرناکه ده. اوس که جاز څه حادثه پېښه شوله نو بس انسان تباه کېږي، انسان د غوښو او د پاړوکو پته هم په هغې کې بیا نه لګېږي. او رفتار چې کم دی، ګاړی دی، اس دی، پیادل دی، په دې کې انسان ته دومره غټه حادثه نه پېښېږي، د هغې حادثه کمزوري دومره خطرناکه نه وي. ګوره هر یو علم، هر یو فن څومره چې د یو علم او د یو فن حیثیت او اهمیت زیات وي دغومره د هغې حادثه هم خطرناکه وي. زمونږ تاسو چې دلته فن د مناظرې زده کوئ یقینا دا ډېر اهم او ضروري فن دی. ګورئ زه به تاسو ته نور زیاتي څه نه وایم، صبر دومره خبره به درته وکړم، نور کله زه په دې یو هفته بحثونه کوم، خو موږ نه 2 میاشتې سبقونه تللي دي، نو دا ځل به د اختصار نه کار اخلو. تاسو ګورئ کم از کم د علماو دا فرض د انبیاء کرام علیهم الصلوات و تسلیمات د ټولو انبیاو میشن څه و؟ اول نمبر د خپل قوم د عقایدو نظریاتو اصلاح کول، دا اوله خبره وه. د خپل قوم د عقایدو نظریاتو اصلاح کول. دغه ټول قرآن مجید تاسو وګورئ، سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مطالعه کوي، نو د هغې اخره خبره هم دقه ده. د هغې خلاصه و نچوړ دغه چې د انبیاء کرام علیهم السلام اولنۍ ذمه داري څه وه؟ د خپل قوم د عقایدو نظریاتو اصلاح کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت تاسو ویلی دی، نبوت په 3 کال باندې چې کله ورته حکم وشو اعلانیه تبلیغ شروع او کوی صفا باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل قوم راجمع کړ، هلته ورته وویل لبثت فیکم عمره، او په تاسو کې د ژوند لویه حصه تېره کړه، هل وجدتموني صادقا ام کاذبا. ګور رسول صلی الله علیه وسلم خپل ژوند پیش کو، د دې نه پس چې کله دیو ورسره اقرار وکړو د هغې نه پس د نبي علیه الصلاۃ والسلام اوله خبره څه وه؟ یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ګوره دا لول د عقیدې دعوتو لا اله الا الله، دا لول د عقیدې توحید دعوتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې قوم ته ورکړو. دغسې د ټولو انبیاء کرام علیهم السلام محنت چې ګورئ اول نمبر د خپل قوم په عقایدو باندې محنت و، دویم نمبر د هغوی په اعمالو باندې، د هغوی په اعمالو په صحیح کولو باندې محنت و. دا د انبیاء کرام علیهم السلام د محنت اولنۍ حصه ده. دویم نمبر عقاید او نظریات د دې د اصلاح نه پس د دې د حفاظت جوړسي و درجه راځي. د حفاظت میدانونه بیا مختلف دي. جهاد په میدان کې هم د دې حفاظت کېږي، په توره سره، په ټوپک سره، په توپ سره، په ایټم بم سره، په میزایلو سره. دغه یو شعبه ده، اهمه شعبه ده، دا حفاظتي شعبه ده.
سیاسی میدان کې مغې ته ضرورت پیخیږي اوس د قادیانو متعلق قصه به سره شي د نور مسائل نو التم درې د حفاظت په موجوده حالاتو کې ضرورت پیخیږي یا دریم نمبر بل چې لوی په دیو کې اهل باطل او غلار خپل کړي دغه دلایل میدان دی تاسو وګورئ د دې نت په ذریعہ سره د میډیا په ذریعہ سره دومره ډیر خلک د دیو شکار شو هغه غریبان نه پويږي ورته په دلایل سره تاسو واړو او دا دلیل دی دا دومره پاور لري کنه چې ما بل ورستاوسته واقع بیان کړی و په درې واقعیات مې درته بیان کړی بیا ورته تفصیلا نه زما زمونږ علاقو ته چې د غیر مقلدیت فتنه راغله دی غیر مقلدو با عوامو ته ویل موږ سره د قران او سنت نه دلیل دی دلیل نو عوام په کته چې د قران او حدیث نور سره دلیل دی نو کارغه د قران حدیث مقابله کې وسوک نشیتله هغه سادهګانو هغه بس شکار شو دا صرف د دلیل په بنیاد باندې د خلکو دلیل نومه ورته وایي دلیل خور سره نه غوډو کې کړه نن سبا په دلیل په ګوره دا وس انجینیر مرزا علي مرزا دی دا یو جاهل سړی دی او چرته یو مسله وګوري په غي باندې د مخالف طرف یو دلیل راواخلي هغه وایي یاره واقعي دلیل وایي خلکو په دلیل سره خبره کوي د نور مليان نه کوي په دلیل سره خبره دا غملګری شو بګزینه دی وخت کې دنیا کې بے دلیل هیڅ څوک نه دی خدای استدلال څنګه دی د استدلال سره واقعي صحیح دی صحیح نه دی اب خپل ځای خو نن سبا ټول اهل باطل عوام چې دوی کوي غورته زموږ سره دلیل دی بس نو د دلیل په میدان کې د ټولو نه زیات اهل باطل په دی وخت کې لګیا دي دا اوس تازه ورځو کې څو کال اوس افغانستان کې داعش فتنه راغله یقین وکړه دې تاسو عوامل ولټوي بنیاد ولټوي ځکه خپل پاغو کې زموږ افغانستان ته تک کېدو یو هفته ته کله جلسه پروګرامونه مونږ بلاړو هغه ځي حالات ماته زده دي به په دې کې حالات څو ډېر خطرناک شو دي غیر مقلد سره دلته پکې د امارت اسلامي د بازي مشرانو یو اجلاس هم شو کې زم دعوت کړو ما ټول حالات ملاته مخې تر وسته خدا اغینا هغه سیز لاړو هغه یو مسلح تنظیم صورت اختیار کو 15 کال چې د چا په سبونو کې جهاد کړو امارت اسلامي په غوي باندې واپس ټوپک راوګرځو اصل کې د خلکو ذهن چې جوړ شوی دیو خپل یو ګمان مطابق یو دلایل ورته خپل ګمان مطابق خودلو د هغه دلایل په بنیاد مونږ ورته مشرکان ښکارا کړو د ورته صحیح مسلمانان د خارجيان ښکارا کړو اوس خوارج کوم ځان ته کم از کم دغه څنګه نو چې مونږ به دلیل یو هغه ځان ته اجي تا په جمعات کې ولي مونږ په دلیل سره دا کار کوو وګوره او هغه وخت بعضی کسانو ول د ذمہ داران دلته راغله ماته اخر کې ځکه کله د فتنه راځو شو ماته زموږ خپل مولیانو نه پاتې و ولغوی بر دلیل خبره کولو دیو ته مونږ مننت وکړو چې خپل عوام سره سنسازي وکړي دا شی راځي خبر وي وس بسر په سوا او تر اوس ور سره جنگ کړو نګوري د علماو مهنت چې ده هغه په دلایل سره د خلکو شبهات او ازاله کول ده و زمونږ دومره کمې ده کنه دومره کمزوري ده ما بلوز طالبانو ته ویل زمونږ دلته یو کالج کې یو یونیورسيټي کې دلته قادیانیانو مسله جوړه شو غلط ګرځیدو دلته څو ورته هر چا کم میوزیک ته جبرلا ورته زمونږ نمبر ورکول تل چې به و منځه په سفرونو فراغه ماستر ملاو شو به ماته لغه سړي سره خبره کول هغه اشکالات دی ختمول دلته چې اکثر خبره په اکثر موضوعات راشي به ټول روزو به مونږ ته وي نو په هر حالت تاسو ته کوم په دې کال کې به تاسو ان شاء الله مناظرین جوړي دلته به تاسو خپل دلایل زده کوئ دلته به بحث اصول او طریقې زده کوئ ور زه تاسو ته یو بل مثال ویم تاسو په کلی کې یو سړی دی مثال په تور یو پنځويره دی اوس پنځويره سره مستقل امام جوړول مکروه تحریمی دي دا فتوا چاله دا دارالعلوم کراچۍ ده دا بنوري ټاون ده دا جامع فاروقیه ده دا مولانا یوسف لودیانو شهید رحم الله دار وفاق المدارس د بانی مولانا خیر محمد جالندر رحم الله خیر الفتاو کې شته دارالعلوم دیوبند فتوا 22 مدارس په توجات چاپ دي اوس په ما 50 مدارس را جمع کړي دي ان شاء الله چاپ کوم به هغه کې زموږ د خبر پښتونخوا د اکثر مدارس هم دي اوس ګوري دا فتوی خو دغه علما ورکړي مونږ خو نه دي ورکړي کوم دا فتوی ورکولې خو به ټیک د څه به ذمہواریم کې د شي زبر تعصب نه وي خو فتوا مونږ نه دی ورکړي فتوی چا ورکړي دغه ذمہ دار او مفتیانو دارالفتاګانو او زما په دې علاقه کې دلته په چوره امام دی هر خلکو منځونه خرابوي یو صورت دار یې په چوپ شم بس خامه بس کیږي خپل کار به کوي رکه نو زه خو ملایم
زه ګورم خلکو منځونه خرابېږي الله به مانه تپوس کوي په دې وخت کې که زه چوپ کېږم خاموش کېږم شیطان یخرس ورته ویلی شي ګونګی شیطان او که خبره کوم ما ته به خلک وایي چې یار ولې پسې مونځ وکړو څه وجه ده زه به ورته یم دا وجه ده ابوی تا هغه ملا به کېنې اوس خپلو کې خبرې کوو نو زه دا مثلا په دې بنیاد نه بیانوم کېدای شي که خبره راشي څوک به ورسره خبره کوي زه به وروسته کېږم نه مسله به هم نه وي مرسله نو ګوره حق به پټو د سره وجه نه چې مونږ ته دلایل نه راځي مونږ د بحث په اصولو نه پوهېږو دغسې دغه زه یو مثال لویم قیاس خپله کوئ مخکې ځای ورباندې مونږ ته ګڼ دغسې واقعیت راشي چې یو ملا دی دا خو یا د پوره علاقې والا د هدایت ذریعه ګرځېږي یا د ګمراهۍ زبروز ما واقعیت بیان کړی و اکثر ملګري تاسو اوله کې ورځې کې نه وو مولانا منظور احمد چنوټي صاحب رحمه الله دارالعلوم دیوبند اسباق دی هلته خلکو ته وایي یو ریلګاډي کې یو مني صاحب روان دی شیخ صاحب غټه چوغۍ اغوستې ده پګړۍ یې وهلې ده غټ رومال یې په اوږه دی او تسبیح غټې ورسره دي امسام ورسره په سنتو ښه برابر دی ماشاءالله اوس په دې ریلګاډي کې یو قادیانی راپاسېدو دعوت یې شروع کړو 3 घंटे 4 घंटे 10 घंटे سفر دی سل کسان مسلمانان ناستی یو قادیانی د پاسېدو د هغوی مبلغ دی مناظر دی خبرې شروع کړه اچھا جی خلک ګوري شیخ صاحب ورسره خبره وکړي موږ خو نه پوهېږو په دې نو شیخ صاحب سره په هغه موضوع نه پوهېږي سره مولوي صاحب په هغه موضوع سره پوهېږي نه چې اوس به د قادیانو سره زه خبره د کوم ځای نه شروع کړو د هغه استدلال جواب به څنګه کوم اوس خبره د دواړو منځ کې شروع شو مولوي صاحب پیر صاحب خاموش شو ورته غلی شو ورته په دې سلو کې دوه کسان مرتد شو نعوذ خدا نه خواسته دې ټولو ذمہ داری د چا په سر شو مولوي صاحب په سر شو او زه درته وایم ګوره اوس چې فتنې خورېږي زمونږ د مولیانو د بې احساسۍ د وجې نه کېږي مونږ خاموش شو په دې خپل اواز نه رسو مخکې یو مولانا قاسم ننوتي رحم الله هغه دغه دهریانو سره مناظرې کولې هغه د هندوانو سره هم کولې هغه د عیسیانو مناظرینو سره هم کولې هغه د نورو سره هم کولې ټولو ته به یک وخت ولاړو بله ورځ ما کتو مولا خلیل احمد سهارنپوري صاحب رحم الله حالات مې کته روانو هغه حج ته روانو حج ته نو هغه وخت کې خو هغه بهري جازونه به تله که نه څو میاشتو کې به رسېده او دی چې راورسېد اطلاع میلاو شو احمد رضا خان راغلی دلته یې چیلنج ورکړی د مناظرې د هغوی تلو بلکل سفر یې و تیار و بس دی واپس شو راغلی ملګرو ورته څه کوي حج نه پاتې کېږي هغه ورته ما مخکې حج کړی دا حج مې نفلي دی دا حج مې نفلي دی او د مسلمانانو د عقیدې حفاظت کول د فرض دي ول تاسو حج ته لاړ شئ سهارنپوري صاحب رحمه الله پاتې شو د هغه چیلنج جواب تل لږه ته پته وکړه زه ورنرلم اوس مسلمانان ګمراه کېږي دې علاقې ته بل یو ځای کې دی ابوداود صرف درس ته ناست و یو کس پسې راغی ورته ویې حضرت جي هلته دغه راغلی دی یو هندو د هندوانو یو ملا و نو آرامیان خو ټول سحر جادو و نورې قصې وې هغه چرلکوشیانې کړي وې تقابلدین کې به تاسو ووایي بودمت او هندومت او ګوتم بود دا ټول تفصیلات به ووایي نو دی به داسې کول په سټیشن باندې خلک راجمع و دی به ننوتو په ځمکه کې دغسې هغسې کې به راووتو ظالم د ځمکې نه بلکې تاسو مسلمانانو کې څوک راشئ تاسو یې وکئ مولانا سهارنپوري صاحب نه ابوداود صرف درس ته به دارالعلوم کې ناست و کس ورته دغسې قصه را پورې راپاسې ویل مجھے لے جاؤ کہاں ہے چې راوستو سټیشن باندې دا کس وکړو هندو ویل کون ہے وہ د ورته زه یم ویل اب تو کر کې دکھاو نو دی ځمکې کې ننوته ټول هندوان هم راځي مسلمانان هم راځي غوټه تماشه جوړه ده مولانا سهارنپوري صاحب رحمه الله خو ډېر کامل شخصیت و د هغوی روحانیت هم کلک مضبوط اوس خو زمونږ یو هم نشته دی مناسب دی چې ننوتو دی د خپل پیزار وایستلو که نه او د ځمکې والا وي خبردار اب اس کو باہر نہیں آنے دینا اب اندر رکھ دو اجازت نہیں ہے باہر آنے کا د ځمکې مسلسل وهله او د الفاظ یې ورته نه بس بار یې مه راپرېږده اوس یې وساتل نه دا هندوان ګوري چې سړی هلته راوځي هلته به راوځي هلته به اوس دا خو لوی ولي الله مولانا سهارنپوري صاحب رحمه الله او د الله سره کامل تعلق و د لوی درجې سړی و بس کرامات خو د اولیاو حق دي الله دې ورک کړو دننه نو اوس ګوري دیو پسې بیا هغه څیزونه یې راوسته ځای راکني چې اوس به هغه ځي کې هغه ځي کې هغه ځي وایي سړي پته نه لګي لاړو ورک شه نو ګورو دغسې ګڼې موقعې راغلي زمونږ کابر چې و کامل په هر اعتبار سره هغې دې ټولو باطلو سره کړه مناظرو ضرورت پرېږدو مناظرې هم کولې تدریس هم کوو دا ټول څه چې ضرورت به پېښ شو ورتله به هغوی افراد سره نن زمانه کې ډېر زیات ضرورت دی
زمونږ استاد علاقه ته غیر مقلد راشي مونږ هغه سره خبره نشو کولای. اول می طالبان ته قصه وکړه روزي ورځي وي مولوی صاحب راغ ډیر وخت یو ما ته ویلو مسله راته پیغمبر مورته سم مسله ده ول زما په علاقه کې ویل ته زرانو امامت شروع شوه تراوی ورله پړاوي ټول زرانه یو خلا کې راجمه کې جمع وو کې بیا ورله ختم کړي ول ما جمعه کې ویلو چې دا صحیح نه دي ول وسره تخل کې ویل غیر مقلد مولا او ما یو چې تاسو دواړه به ملاويږي خبره وکوي او چې کم یو مولای پړ کو بس نو ټول علاقه برابر مولا سره اعلان ما ته مونږ بدر شو مناظره ته ویل نه ویل چې تبه کې خبره تر خبره روان بیا مرته ته ایثار سره اوس بس چې وکړ کم چې لیکل کړیو یقینو کده ما په پرې هغه لیکلو کې ما په سنتیت او په ثبوت باندې پوهه خو دغه ټینشن ور باندې او روب ور باندې خبره چلته پوهیدو از ورته مازغم کانی کول بیا ورته ما وسه کې ول تخصص په فقہ کومل ته دویم کال نه نو مرته د الله بنده دا به روسته کړی اول به مونږ تر غلې اوس کې تاسو مسله په غشو خو مفتی صاحب سره به رابطه کړو د رفتاب درته ویلې استاد ضرورت استاد غوږ نو اوس پورا علاقه گمراه کیږي یا په هدایت کیږي ټول تاسو تړلې دا غي بنیاد څه شو نو فن مناظره ته دي کتل موږ بس دا فساد دی وسره کوي ټول مصیبت خو دې سره جوړ شوی دی نم دې زده کړی اما کې کلمه سره طالبانو ما ته ویل مو پاریخ شویل راغلو لکه غیر مقلد کار په لوډ سپیکر به چیلنجونه ورکول با سونه په یو مسله کله په بل ما ته ویل یقین مو کوي مونږ له دا شی نه راتلو نه پویدو چې د سره به وسکو ولاکه کې شرمېږو نو یو خلکو ته چې مړ دینه فساد جوړیږي وسره کوي ابل طالب راغې 13 کال ما ته ویل ته زمونږ مولوی صاحب له ما یو کتاب کتور مولا کاړو صاحب ما ته دا مګورا دا غیر مقلد او دا پیتنی چې کنه دیو مثال د ګند دی د لوی او د سماتی دی دله څومره غوته ورولې دا بوی شروع کړي نو ما ته واپس لاړې مولوی صاحب ته ویل دا بوی ګندګی را نه وته مونږ ته وس زمونږ زګونو تر نه ودی خو اوس کې یو سړی په قالین باندې خسته قالین دی په ګندګی پرته را دا وی مړه بس غوته مور لګوي شروع کړي دا کوم خلنه دی خو چې صفای کې لګوغ د پاره وبوي خامخا برداشت کې ګنټه 2-3 خو وبوي وی او کته اوس نه صفا کې د 2-3 غنټو بوي نه برداشت کې نو بیا با ټول عمر دا به وخت په پیراشي بیا صفای هم نه کېږي راځي به دې ګندش مردار به چې بیا هیڅ قسم علاج نه نو ما ورته ورته چې په خالین دی ګندګي پرته را او په دې وجه نه تلاس نه ورولې صفای د پاره چیرې بوي شروع کوي نو دا یقینا کمقل ته نو ګوره زما د خبرې مقصد دا دی اکثر زګونو کې ګوره د پیتنې زمونږ د علماو د کار نه کولو د وجنه ال تخپل ذمہ داری احساس نه کولو د وجنه ال تخپل موضوع باندې مونږ تیاری نه کړي بس خاموش باندې شو پیتنه خورش په دې خبره نه ګوره زما د خبرې حاصل ده زمونږ مهنت ده د انبیای کرام علیهم السلام ول خلق ورته قسمه نسبت کوي به سو کوئی مړه دای جنسو والا دي سو کوئی دا پر قواریت خوري سو سوي تاسو هم کې دې زمونږ باره کې ډېر خزي نه او چې دلته راغلي زین من بدل شوی اوس ان شاء الله سیاره غبار موږ خلک اوري چې را دی دلته چې اوس رااله یار سموګه د خپل سور غوس برته پته لګېدلی ان شاء الله پروس کلی مولوی صاحب مدرسې ما تطلیبونو شو نو ما ته وی چې بلته زمونږ پلان کې مولوی صاحب ولن طالبان ته بیان کو ما ته ولته ورته دولت د جنسو والا دي او د سر پلان کې الګ د انډیا د جنسو والا دي مته خدای دې تباہ کړي اوس دغه نو غره دې مې کړی د انډیا او بس د انډیا جنسي چې سخت وسره دې مې مل نمبر ول را پیدا کوم ملاو مې کوم ته مونږ سبا درځم تابل اوس دا خبرې کوم زما کسان کم د انډیا ایجنټان دي راي ایجنټان او ته ما تر اوغه زه په خپل لاس ولم ما خو نه دی ویل ما ته ریکارډینګ درته راغله اډیو ریکارډینګ نه شوې ده ماتره ما ته ویل ما ته چې چا ویلې دي وای تا ته چې چا ویلې دي دته وې ته هغه زی تلار شو ستا واس په موږ راځي موږ سبق نشو ویلې ته دن نه بل زی تلار شو موږ تیز لوډ سپیکر دی ظالم نو ماته له کوم چا چې تا ته ویلې کوم طالب وي هفته بعد د دینه تاسو وکړه زبر دي خلاف دلته خبري وکړه واپس امانته له سخت غوسه را او سمانته خو بیا ورته وایا چې پرون مرته سویل د مخالص غول خړلیو نو ماته له ستاره شان سره د الفاظ صحیح نه ماته منافق ستاره شان سره دومره غټه ګیره د غټه تسبیح در سره غټه دی پګړی ولې ته د دروغ وي تا ما سره سم مقابله ما سره غیر مقلد بریلیانو پنځبرو دی خلکو سره لګي تا د تکلیف ته ځان ته دی ومنده
به نور مليان را پسې دغه موزر معذرت مافیانی نو دلته بعضی خلک دغه سی وي مناسب دا وی ذهن داوی یعنی ګوره مهنت دې لوی د دې وجه نه دشمنان هم زیات وي ولې د انبیای کرام علیهم السلام سره ټول دشمنی پس شوې ده د عقیده په مهنت شوې اماغه ترې و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیدا شو دغه په زیری باندې خپل وینځه سعودیه آزاد کړه اوس اقتره د کانه په سرالی گزار کې تبل لك لهذا جماعتنا حالک شمون دې ډیره پر راجمه کړی څومره انبیای کرامو ته خلکو تکالیف رسولي د صرف او صرف د عقیدی او د نظریه د مهنت د وجه نه رسولي تاسو کې دا څومره ګورئ وناس موږ دلته لګیو په دې سبب باندې موږ باندې خپل یو ځل علاوه موږ ته ډېر لالچونه را کړو مناسب ماته یو ځل د 10 کروڑ روپیا پر شو دلته راته ځای جوړاو غاړه راته غوښتو موږ الحمدلله ټکراو کړو لکونو پیسو پیشکشونه راته شي ټول موږ ټکې د مختلفو خلکو طرف نه بیا ته دمکې شروع شي هغه دمکو هم کوم پروا نه کړل به دغه یو ځل بوه لګي شپږ ګولې ځل کېدلې را سره دوه ملګری شهیدان شو بیره ته نینونو ملګرو په سیمه بورخو کې را لکلشن کو په رويسته کوله تلای کلشن کو په باندې کړل د سرونو د پاسه هلته دی لار کې یو ځل بم کې خو د شپږ کیلو یو ځل ماشوم ته تمانچو بدل تر غلې د ولاړل ازمون کیمرو واله بیا مونږه ماشوم غیر تر سره نور کسان راوسته د ټول حربي دیو د سره وجنه استعمالي دیو کم از کم په دلیل په میدان کې جته د جواب ورکې کم از کم غوس ګور کتا سره د ګولې جنگ دی د لاره جهاد دوم ورکې مونږه بری جمعات کې وښلو د ایشانو به د ناره تکبیر الله اکبر چغي ورس درې کسانو مستنه وخت او ناره تکبیر الله اکبر چغي واله دل جبار وروته یو جوس والو د بهارونه وډه په دم کړي د په پنا شو هغه ماته ویل یو پکې چا کړل چې د امریکای لوی لیډر مو وشتو زه ورته دا ورخوله مې د امریکای غټ لیډر دی نو ګوره اصل کې مین وجه سره مونږ دیو سره څه دښمنی کړل خو بس دا نه برداشت کوي چې مونږ د مسلمانانو د عقاید او نظریاتو حفاظت ولیکو نو داسې سخت هم دی او چې څومره سخت دی هغومره اجر او ثواب هم زیات دی نو ګوره زما د خبرې مقصد دا دی د ټولو خبرو خلاصونه چول چې زموږ مهنت د انبیاء کرام علیهم السلام مهنت دی مخکې به بدلیلو سره ثابتوم ان شاء الله او دویم نمبر اوس چې مشن د انبیاء کرام علیهم السلام دی زه دا غوي کار د خلاصه بیا درته وایم دا غوي کار ټول حاصل سو د خپل قوم د قید او نجات او اصلاح او دغه حفاظت زمون کار هم سره د اصلاح او د حفاظت والا بدلایل سره الحمدلله اوس د دې وجنه د دشمنان هم زیات کې پرواز اوچت شو چې پرواز اوچت شو اوس موږ راځو د خپل نیت اصلاح به اول نمبر وګ ځکه نیت هم صحیح نه وي نو نه خدا هی ملا نبی صلی الله علیه وسلم هندوستړه خدای ناراض نو نیت به موږ صحیح کو زمون نیت بدان نه وي چې زمون حاضر جمعه سره دل ډیر کسانو ازم د راغوي ذهن داو چې ماته شهرت مل دروغ به ویل اکثر زه دیږي کې جیل کې ونیوم زما غریب تاری دیږي کې وشوله کله به وی دیز ته مناظره ته لاړم دا ځای مې فتح کو ټول به دروغ ویل هغه مقصد دا چې شهرت راته ملاوي شي پیسې ملاوي شي قسم دې په خپل کوڅه کې هم څوک نه پیژني حتی چې مام په خلکو ته دی د زما شاګرد دی لکه زما شاګرد دی ما نه سبقونه ویلې ظالم الته غیر مقلد ګر کړه به ما ترغه مولا دی په پېښور کې دی باز جوګونه کو ځان مشو یې سره پلان کې استاد یې مونږ بس خلک مرته ګوري به ما تک سره ته دروغ وي خدای دې تباہ کی نو خپل کوڅه کې هم چې سړی نیت دا وی کنه چې ماته شهرت او دنیا ملاو شي نه خدای دنیا ورکړي نه شهرت ورکړي نیت به زمونږ نه د شهرت وي حتی چې زمونږ نیت بدام نه وي زه په خپل علاقه کې زه به مناظره زده کمل ته پنځبره ده هغه به ذلیل کمل ته به شرمنده کم دا نیت هم غلط ده الته غیر مقلد ده الته بل باطل ده زباغه شرمنده کما خلکو رمخه به و شرموم نه دانیت بم نه چې دانیت مې به بدل امداد ناراضي مون سره مونږ ورکیو هغه وخت هم کراټي کولې کلب ته بدلو هغه ورځ باندې والک راغ ډېر سخت پسور کې خو او ډېر سخت شوه که مونته ولې څنګه راغی بس ویل تر سره ملانجه ده چې د کراټي صرف هغه بس زده کوم سره په اول ورځ ایکسرسایز وکړ به هوښ شو بس استاد له خپل اسنه دې سیټ ته کې هغه ته به بیا مرزه بیا مړی په مونږ به راته ورکړی نو زمونږ نیت بدام نه چې مونږ د خلکو شرمنده کو زمونږ نیت دا دی ګوره مناسب فند مناظرې مونږ زده کوو دلایل زده کوو سره پاره د دې د پاره زده کوو چې اول نمبر خو زه د خپل عقاید او نظریاتو د اعمالو حفاظت وکم
او بیا د خپل ټول قوم د قاعده نظریاتو حفاظت وکم او دغه باطل چې کوم دی دیوم زما په ذریعہ دلایل په ذریعہ سره اصلاح وشي که اصلاح د دیو نه کیږي د خلکو ورنه محفوظ شي کنه زموږ نیت بس صرف او مقصد د الله رضا بس ٹھیک شو چا نیت نو صحیح مناسب اوس په دې ځبان دی ازمو کې خپل نیت صحیح ٹھیک شو مناسب دا ډیر ضروري بیا د الله امداد نه الله امداد چې قسم د سلام ټکیز د کولای سره ډیر قابل هم چې الله رسته کار کې داخلي ما ډیر ملګری لیدل ډیر کمزوري دلته کلاس کې به ما سبق اور په ټک بنه پویدا واغه ملګری مخلص او دویمه خبره به کیدا و چې غوي مهنتي وو نن ولا زه چې دا غوي کله لیکل وګورم زه کله دا غوي خبري واورم قسم دې زما زی نه خلې دغه پلان کې طالب بالکل زما زی تقریبا نه کاله ما تخصص پڑھاو کو دې تخصص کې ما سره دغه طالبان نو اول نمبر د خپل نیت اصلاح وکي دا صحیح کوي او دویم نمبر دلته بکو مهنت ابل او تاسو ته تفسیر ویل وګرځه پورو مسلمانان خصوصا د کې بګې د زموستا پته مدي تب علاقه تلار چې خلکو د علماو بدر ته نظری د طلباو بدر ته نظری د عوام الناس بدر ته نظری نو جمال به ټک نه راځي نو زبس کوملته نو دلته چې راغلی نیت بکو کله کې مهنت وکاو او دویم سکل چې تاسو څنګه ټیم ټیبل ځان ته جوړ کو دا هم ټول عمر د پاره ان شاء الله سکل ځان ته ټیم ټیبل جاسي غب ته ولو کلا غل تملاس کله ته ودا کله دلته ودا نن روټي ما ته خمیل او شورن خنم مل او شو نو بیا دغه سی وی مناسب چې دغه سړی دا کله نشي کامیابی دی کامیابی لګ مهنت الله ډیر سره لور کوي بدلت لګ مهنت ډیر سره دا سو میاشتري مونږه مهنت په ځان باندې تیر کو ان شاء الله دا به ټول زما سره کم طالبان پرې تخصصونه کې پاتې شو چې مهنت کړي نه ټول دنیا پیژني مهنت کې الحمدلله چې مهنت نه کړي چې شګو کې وب بولې دي بس هغه تخصص کول او نه کول دواړه برابر دي او دلته مونږ تاسو ته ان شاء الله د یو هفته دوه سبقونه مو تاسو ته احساس وشي دلته مونږ په یو کال کې د 3 کالو کار کو طالبانو ته طالب نه اخلو په زور ته کار اخلو د 3 کالو پوره کار طالب نه اخلو دلته تاسو تخصص په حدیث عنوانات وګورئ کیسه څه پڑھاویږي موږ په تخصص په مناظره کې راغی نه زیات پڑھاویږي او 2 کال چې کوم تخصص په حدیث کې راغی نه زیات سيزونه دلته تاسو ویلای کی 2 کال دی په کې هغه رااله د مناظره کال دی په کې جدا رااله زیاتی سيزونه دی په کې نور رااله اب تاسو ته په خلاره ولګي چل نو میاش تیم کې می دی مهنت به زیات غواړي امام محمد رحم الله خبر واقع می درته ویلی و بل ورځ امام محمد رحم الله ټول شپه به خو دا غي یقینا چې امام حنیفه رحم الله د دومره سره امام محمد رحم الله په سره امت ته نقل شوی ورځ ورته لور وي د شپې پسې بابا ته ولې نه ودکی هغه ورته بچی ټوله دنیا ودره یو محمد اخره ک محمد مودو شو دنیا بسک او تاسو کې هر یو کسب دا وایي چې که زو د شم دا نور قوم بسکې د مسلمانان بسک که زوی خپات شم زماره وجنه به خلکو عقاید او نظریاتو حفاظت وشي بلګ مهنت الله ډیر سره به مرتب کوي ان شاء الله او دا بازم کو ان شاء الله مهنت وکاو کنه بلاول نه ګوره زما په سبق کې مونږ دوه خبرو ډیر زیات پابندي کوم یو غیر ضروري د طالب نه منم قطعا شاهد هر څه کېږي ورته اوس خو کې 2 میاشتې تیرې شوې نو اوس خو به بيخي نه منم او دوی مناسب سبق یاد زغواړم تاسو بدلته ور زمونږ د تخصص کلاس وي خو زه د اولاغون تکي د اولار طالبانو غون تکي سبق اورم چې کم منن وایو د سبات اورم بیا به مخ کې او چې کم طالب نه یو ورولې مناسب یاد نه دغه نه به 100 روپۍ جرمانه خلم دا زین کې کېږي چې تاسو مونږ به عزت کول نه شو مليان دي واهله نه شو مليان دي بشرا دي او بس دغه یو لار طالب په والو مالو به عزتیارو دغه به په پیسو خبکی اما کې کل طالبانو ما چې به کم یو به عزت کوم سره بیا خپل کې لګي طالبانو سره پلان کې ته کوئی ګورونه ولا ګولې سي چوي کو بس خو بس ور کې شوغه بس طالب به یو جرباري نو بس جب ټیټ ساتي ولا سره جرباره به بیا اخلم ٹھیک ده او دوی مناسب د تاسو راغلي سبقونه زیات وخت کم دی اوس کو بيخي او د الله د امداد نه بغیر هیڅ هم نه کیږي تاسو طالبان خپل عادت د عدالت جوړوي ان شاء الله لږ وختي به پاسيګو منځ خیر دی د کیګو وختي ټایم ټیبل به دغه سي جوړ کو وختي و پاسيګو چې موږ تهجد کوو دلته ان شاء الله او بیر هغه وخت خپل مطالعه او سبقونه یادو ان شاء الله ټیک ده کنه دا بلوز ٹھیک شو مخکې به سبق شروع کړم دا مې بنیادی خبرې وکړې مخکې به اصطلاحات به شروع کړم ان شاء الله سبق ته ګورئ دا کلاو کومه څه کوم لري کنه